الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم مسلمانان ورونو ماری قرآن مجید یو آیت تلاوت کر دې آیت کې الله رب العزت یو اصول ذکر کړی یو قانون ذکر کړی الله رب العزت په دې آیت کې دا اصول ذکر کړی چې د انسان کار د انسان لپاره یو شی په کوم وخت کې فائدہ او ګټمن او مفید ګرځي او کوم یو کار د انسان لپاره په کوم وخت کې نقصانمن او هغه د لپاره د هلاکت ذریعہ ګرځي په دې آیت کې الله رب العزت یو اصول ذکر کړی دا چې هغه اصول د انسانیت د کامیابی لپاره کچیرې په دې اصول باندې انسان عمل وکړي هغه انسان به همیشه په خپل کار کې فائدمن او دته به الله رب العزت په هغه کار کې په هغه فعل کې په هغه شي کې الله رب العزت یو ګټه ورځي کچیری انسان په دې اصول باندې عمل ونه کی ظاهری اسباب ټول دي ګټه وال دي انسان سره موجودي خو په دې اصول باندې انسان عمل کړي نه هغه کار هغه شی به د انسان لپاره د هلاکت ذریعہ ګرځي انسان ته چې الله رب العزت دولت ورکی دغه دولت د انسان لپاره لوی نعمت ده انسان ته چې الله رب العزت حکومت ورکی دغه حکومت د الله رب العزت لوی نعمت ده انسان ته چې الله رب العزت زندگی ورکړي دغه زندگی د انسان لپاره لوی نعمت ده انسان ته چې الله رب العزت اولاد ورکی دغه اولاد د انسان لپاره لوی نعمت ده او دغه اشیاء دغه نعمتونه هغه نعمتونه دي چې انسان له دغه نعمتونه برخمن کیږي او فائدہ تیر اخلي لیکن دغه نعمتونه کله کله د انسان لپاره د هلاکت سبب وګرځي
دغه نعمتونه چې ظاهري شکل او صورت د کامیابی د خدغه نعمتونه د انسان لپاره د هلاکت، د انسان لپاره د تباہی او د رسوایی او د ذلت وګرځي. کوم انسان سے په دې اصول باندې عمل وکړي بیا دغه نعمتونه الله رب العزت دته فائدمن او نفع بخش کوي. کوم انسان سے په دې اصول باندې عمل ونکړي، ظاهري اسباب کله د سره حکومتي، لد سره مالی، لد سره زندگی، لد سره اولادی، دغه نعمتونه بیا د لپاره د هلاکت او د رسوایی او د ذلت سبب ګرځي. دغه اصول چې الله رب العزت په دې آیت کې بیان کړی دی هغه د الله رب العزت رضا او د الله رب العزت د مرضی مطابق زندگی تیرول دي د انسان لپاره. کوم انسان چې دغه نعمتونه ترلاسه کړل، نعمتونه خدای پاک ورکړه، مال ورکړه، حکومت ورکړه، زندگی ورکړه، اولاد ورکړه، دغه حکومت، مال، زندگی او اولاد د الله رب العزت په مرضیاتو کې ولګول، د الله رب العزت په مرضی باندې زندگی تیر کړله، الله رب العزت رضا کول یې په خپل زندگی کې مقصد وګرځول، بیا به دغه حکومت، دغه زندگی، دغه اولاد، دغه مال د دې لپاره د ګټې سبب ګرځي. کچیر یو انسان سره حکومتي، مالی، طاقتي، قدرتي، اولاد او زندگی، لیکن دغه زندگی، دغه حکومت او مال د الله رب العزت په مرضیاتو کې نه لګي، الله رب العزت ناراضي کوي، د الله رب العزت د منشا مطابق نه استعمالي، دغه انسان لپاره خپل حکومت د عذاب ذریعہ ګرځي، دغه انسان لپاره خپل حکومت د هلاکت سبب ګرځي، دغه انسان لپاره خپل مال، خپل اهل او عیال، خپل زندگی د هلاکت او د رسوایی سبب ګرځي. په دې آیت کې الله رب العزت د انسان د کامیابی هغه اصول، قانون ذکر کړی دی چې انسان کامیاب هغه د سدای دی الله رب العزت د رضا لپاره زندگی تیری. کوم فیلډ کې دی موجود، د تجارت په میدان کې، د عبادت په میدان کې، د دعوت او د تبلیغ په میدان کې، د جهاد په میدان کې، د حج په میدان کې، د حکومت په میدان کې دی موجود دی، دغه هر میدان کې به الله رب العزت رضا تلاش کوي. کچیر په دې میدان کې دی الله رب العزت رضا تلاش نه کی، دغه نعمتونه به الله رب العزت د لپاره د عذاب ذریعہ ګرځي او د هلاکت ذریعہ به ګرځي. د دې شواهد په قران مجید کې موجود دي. نمرود ته الله رب العزت د لوی حکومت ورکړی، صدد الله رب العزت په مقابله کې دعوت خدای کړي وسه وحده لا شریک یم، د مانه پرته بل څوک خدای نشته. حکومت ته د الله رب العزت لوی نعمت ده، دا د زندگی لپاره د کامیابی او سبب ده، لیکن دغه حکومت د نمرود لپاره د هلاکت ذریعہ وګرځیده. ظاهری د کامیابی سبب د انسان لپاره حکومت او عہده د کوم انسان ته چې عہده ملاو شو، حکومت ملاو شو، سربراهی ملاو شو، هغه انسان کامیاب بلل کیږي. لیکن باوجود د حکومت نه، باوجود د دومره طاقت نه، الله رب العزت په د باندې عذاب را نازل او د حکومت د لپاره د عذاب ذریعہ وګرځي. ولی ځکه دغه حکومت د الله رب العزت د مرضی مطابق نه. لیکن بل طرف ته ابراهیم علیه السلام سے نمرود ورته ورزاو او ور د څه شی د انسان هلاکي سوزي، لیکن د ابراهیم علیه السلام ورته ورزیدل دغه د الله رب العزت د منشا مطابق، د الله رب العزت په حکم سره او د الله رب العزت د رضا لپاره،
دغه ور الله رب العزت سے ظاهرا د عذاب او د تکلیف ذریعہ ده دی د انسان د هلاکت ذریعہ ده، لیکن د الله رب العزت فرضا سره ابراهیم علیه السلام غور ته ورغورځي، هغه ور الله رب العزت ابراهیم علیه السلام ته گلزار کوي. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم. ابراهیم ته دغه ور چې په ظاهر کې دغه ور د انسان لپاره د هلاکت ذریعہ ده، د تباہی ذریعہ ده، انسان په دې کې هلاکیږي، لیکن الله رب العزت په حکم سره ابراهیم علیه السلام ور ته داخليږي، هغه ور د کامیابی ذریعہ ورته ګرځي. کوم کار چې د الله رب العزت د رضا لپاره اوس هغه کار که په ظاهر کې ډیر تاوانی، الله رب العزت هغه کار کې انسان ته فائدہ او انسان ته الله رب العزت په هغه کې کامیابی ورکوي. کوم کار چې په ظاهر کې ډیر د کامیابی، لیکن هغه کار د الله رب العزت د رضا لپاره نه، هغه کار د الله رب العزت د رضا کولو لپاره د منشا د الله رب العزت لپاره نه، هغه کار د انسان لپاره د هلاکت ذریعہ ګرځي. لکه حکومت سره ابراهیم علیه السلام په خلاف باندې نمرود حکومت الله رب العزت له تباہی سره مخامخ. مال دغه د الله رب العزت لوی نعمت ده. کوم انسان مسلمان ته چې الله رب العزت مال ورکړی، دا د الله رب العزت په دغه انسان باندې لوی فضل او کرم او لوی نعمت انسان ته الله رب العزت ورکړی. لیکن دغه مال الله رب العزت قارون ته ورکړی. قارون دغه مال د الله رب العزت پر رضا کې نه صرف کاوه، قارون دغه مال د الله رب العزت په منشا کې نه لګاو، قارون خپل مال د الله رب العزت په خلاف باندې لګاو. دغه مال الله رب العزت د قارون لپاره د عذاب ذریعہ وګرځاو. الله رب العزت دغه قارون د مال په ذریعہ سره هلاک کړ. الله رب العزت فرمایي فخسفنا به وبداره الارض، سره مال می دای په ځکه باندې چخ کړ. مال ظاهرا د انسان لپاره د کامیابی ذریعہ ده. انسان یعنی سے مال وګټم، مال می زیات شي نو ماته به هر قسم راحت او کامیابی ملاوي، او یقینا مال د کامیابی ذریعہ ده. خو لیکن کچیر دغه مال د الله رب العزت په مرضیاتو کې ولګي، د الله رب العزت رضا په تلاش سي، الله رب العزت په دې مال سره راضي کی. کچیر په دې مال سره الله رب العزت راضي نه کی، بلکې د الله رب العزت د احکاماتو مخالف ولګي، دغه مال به د قارون غوندې د انسان لپاره د هلاکت ذریعہ ګرځي. بل طرف ته موسی علیه السلام حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ډیر مالدار په صحابو کې تیر سوی نبی علیہ السلام فرمایي قارون یې ډیر مالدار او سمال دغه لپاره د عذاب ذریعہ وګرځید، لیکن عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دام ډیر مالدار. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ لپاره به دغه مال د جنت ته داخلېدو سبب ګرځي. ولی ځکه چې حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ خپل مال د الله رب العزت پر رضا کې لگاو، الله رب العزت په خپل مال سره راضي کاو. یو روایت کې راضي حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سلور زر وخان د شام نه په بار را وستل، مدینه منوره ته تجارتی سامان بار. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خبر عبدالرحمن ابن عوف ډیر لو قافله د تجارت راوست، مال د تجارت په بار سلور زر وخان. د نبی علیہ السلام یو حدیث روایت سے حضرت عائشہ نبی علیہ السلام فرمایلی غریب سړی به تر مالدار 1500 کال مخکې جنت ته ځي. حضرت عائشہ فرمایي زه د دې حدیث په مفهوم مطلب باندې نه پیدم چې غریب سړی به څوړ جنت ته 1500 کال مخکې مالدار نه ځي،
نن ما ته معلومات اوس چې عبدالرحمن سره دومره مال ده د قیامت په ورځ به حساب ورکوي غریب سره شي. حضرت عبدالرحمن ابن عوف خبر چې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها دا خبره وکړه. عبدالرحمن ابن عوف راضی د غسلور زرو کان دی الله رب العزت بلار کې صدقه کوي. دا عبدالرحمن ابن عوف د الله رب العزت مال ورکړی خو مال دی الله رب العزت پر رضا کې لگاو. دغه مال دی عبدالرحمن لپاره د نجات او د کامیابی ذریعہ ده، لیکن د قارون لپاره الله رب العزت د هلاکت ذریعہ وګرځاو. دغه الله رب العزت هود علیه السلام یو قوم ته رالیږلی. هود علیه السلام خپل قوم ته دعوت ورکاو، لیکن قوم ایمان نه راوړو. په یو کلي کې چې هود علیه السلام اوسېده، الله رب العزت په یو کلي باندې عذاب راوسته. هوا تیز هوا الله رب العزت په دې کلي باندې راوسته او د هود علیه السلام قوم تباہ و برباد کړ. هود علیه السلام یو یقین کوګ نه که هوا. ولې د هود علیه السلام زندگی دغه د الله رب العزت د قوانینو مطابق او د الله رب العزت د رضا لپاره و، لیکن د قوم زندگی د الله رب العزت مخالفت باندې زندگی تیروله. قوم الله رب العزت هلاک د هوا په ذریعه سره، لیکن هود علیه السلام الله رب العزت په امن په دې کلی کې وساده چې په کوم کلی کې د هود علیه السلام قوم هلاک کیږي. نو د کوم انسان زندگی سے کوم نعمت الله رب العزت ته ترلاسه کړی د ته ورکړی، هغه نعمت ته الله رب العزت په مرضیاتو کې ولګي. زندگی وال نعمت ته، مال وال نعمت ته، حکومت وال نعمت ته، اولاد وال نعمت ته، دغه د الله رب العزت پر رضا کې صرف. کوم انسان چې د الله رب العزت پر رضا کې صرف نه کوي، د الله رب العزت په ناراضگی کې ولګاو، دغه ظاهرا لوی نعمتونه دغه بدته د عذاب ذریعہ ګرځي. دریای نیل موسی علیہ السلام دو واری دریای نیل ته کوڅوي، لیکن دواره واری الله رب العزت دریای نیل د انسان لپاره د موسی علیہ السلام لپاره د نجات ذریعہ ګرځولي. مفسرین لیکلي چې موسی علیہ السلام پیدا سو ماخستن په وخت کې پیدا سو، د پسینې په ټیم کې خپل مور کو صندوق کې بند کو دریای نیل ته غرزار. الله رب العزت هغه صندوق د فرعون کور ته صحیح سالم ورساو، فرعون د پرورش کاو. بیا چې کله موسی علیہ السلام بنی اسرائیل لزان سره روان کړل، فرعونیان او فرعون لکا په لشکر په شکل کې په موسی علیہ السلام او بنی اسرائیل په روان دریای نیل ته رسیږي. موسی علیہ السلام ته نیل دریاب لار ورکړه، موسی علیہ السلام ته نجات ملاو شو. لیکن فرعون راضی دغه دریای نیل د فرعون لپاره د هلاکت او د تباہی ذریعہ دغه دریای نیل ګرځي. ولی د موسی علیہ السلام زندگی دغه د الله رب العزت د منشا او د الله رب العزت د رضا مطابق و، لیکن د فرعون زندگی د الله رب العزت د رضا مطابق نه و، بلکې د الله رب العزت د منشا مخالف ولا. نیل موسی علیہ السلام ته لار ورکړي، لیکن هغه نیل د موسی علیہ السلام ته نجات ورکړي. فرعون په غنیل دریاب کې الله رب العزت هلاک کړي. علامہ ابن قیم رحمه الله د دې آیت لاندې لیکلي چې انسان ته الله رب العزت یو کار نفع بخش کوي، ولی هغه کار دی و انسان لپاره د هلاکت ذریعہ وګرځي. کار یو د لکه موسی علیہ السلام ته دریاب نجات ورکړ، لیکن هغه دریاب د موسی علیہ السلام مخالف
فرعون راضی او په دغه دریاب کې هلاکی سي دغه ولی علامہ ابن قیم فرمای چې کله یو انسان دی الله رب العزت د رضا مطابق زندگی تیري خپل هغه نعمتونه چې ته الله رب العزت ورکړي هغه دی الله رب العزت فرضا کې صرف کړي نو الله رب العزت مزکی ته الله رب العزت وبو او هوا او اسمان ته الله رب العزت ورته دغه حکم کوي صدا د ما مخلص بنده دا ګوره دغه تاوان در چونه رسي نو دی الله رب العزت ټول مخلوقات د انسان په خدمت کې الله رب العزت ولګي نو دی انسان خدمت کې دغه مزکه بیا د انسان په خدمت کې لګیای دغه وبو دغه هواګانی د اسمان د مزکه حیوانات دی الله رب العزت د مخلص بنده خپل هغه نعمتونه خپل زندگی خپل مال حکومت اولاد دی الله رب العزت په مرضیاتو کې لګي بیا دغه مخلوقات الله رب العزت د انسان خدمت کی لیکن کوم انسان چې د الله رب العزت د رضا لپاره د الله رب العزت د احکاماتو مطابق زندگی او خپل هغه نعمتونه نصرف کوي الله رب العزت بیا مزکتا ورته هوا ته اسمان ته نور مخلوقات او حکم کوي چې دغه انسان سره کې یو ګړه مکه دغه انسان ته تکلیف ورسول دغه انسان تباہ کوي بیا دغه مخلوقات دی الله رب العزت انسان ته تباہی ذریعہ وګړي نو په دې آیت کې الله رب العزت یو اصول ذکر کړی ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء فخلق کې هغه خلق دي چې خپل نفس ته الله رب العزت ته رضا لپاره پیش کوي خپل ځان قرباني کوي خو الله رب العزت د رضا په تلاش کې د ګرځي چې الله رب العزت راضي شي او الله رب العزت لپاره چې چا یو شی قرباني الله رب العزت بیا اغتا پلس چند ډبل باندې الله رب العزت اغتا نعمت ورکړي سليمان عليه السلام مبارک راضي خپل آسانو د قتل لپاره یو ورځ ولاړ د مازیګر لمونځ قضا یو عبادت دی موسی علیہ السلام چې نا وخت موسی علیہ السلام ټول آسان قربانی کړ سلیمان علیہ السلام ټول آسان قربانی کړ لیکن الله رب العزت غیور ذات غیرتمن ذات چې کله سلیمان علیہ السلام خپل هغه آسان دی الله رب العزت د حکم په ناوختواله په وجه سره قرباني کړو نو هوا الله رب العزت ورته مسخر کړ چې اے سليمان تا خو په آسانو باندې لشکر یوی علاقه او بل علاقه ته منتقل کاو هغه آسان دي ما لپاره قرباني کړ ما دې غپ بدله کې هوا درته مسخر کړل هوا باندې تسیر او تفریح کوا هوا باندې خپل چکر لګو خپل هغه فوج د هوا په ذریعہ سره په تخت باندې کېناوه او هوا به درته هغه سفر سے د میاستو سفر ده په ورځو باندې بکی نو الله رب العزت تیر غیرتی ذات ده کوم نعمت سے د الله رب العزت لپاره قربانی کو د الله رب العزت په لار کې د ورک نو الله رب العزت دغه نعمت په بدله کې انسان ته په ډبل باندې تحفه ورکړي یوسف علیہ السلام کله چې د مصر په بازار کې خرڅ د مصر د بادشاہ بیبي یوسف علیہ السلام باندې مینیز د بدکاری حکم یوسف علیہ السلام تکی یوسف علیہ السلام د الله رب العزت نه پناه واړي چې خدای پاک له دې کار نه متو وسات الله رب العزت دې قرباني په بدله کې به حکومت ورکړي یو غلام د یو بادشاہ غلام لیکن د دې قرباني په بدله کې غلام ته الله رب العزت د مصر حکومت ورکړي نو الله رب العزت دې غیور ذات تا الله رب العزت
ډیر طاقتور ذات د مالک د دنیا ده. کوم انسان چې د الله رب العزت لپاره خپل ځان وقف کو، خپل مال یې ولګاو، خپل اولاد یې ولګاو، کوم نعمتونه چې ملاو شوي دي انسان ته د الله رب العزت په لارې کې ولګاو، الله رب العزت په طریقه نعمت نه ډبل نعمت ورکوي. او د دغه انسان سره چې د الله رب العزت په مرضیاتو کې هغه نعمتونه ولګول، الله رب العزت په دته کامیابی ورکوي. لوط علیہ الصلوۃ والسلام فلسطین کې الله رب العزت ته نبوت ورکړ. لوط علیہ الصلوۃ والسلام خپل قوم ته دعوت ورکاو، لیکن قوم بد کردار بد عملو. کله چې عذاب ور باندې راځي الله رب العزت لوط علیہ الصلوۃ والسلام ته نجات ورکړي، لیکن قوم تباہ کیږي. قوم الله رب العزت له دې وجه تباہ کړي زندگی دي شریعت مطابق نه، زندگی دي الله رب العزت دې رضا مطابق نه. لیکن لوط علیہ الصلوۃ والسلام ته الله رب العزت نجات ورکړ. زندگی دي الله رب العزت دې رضا لپاره، زندگی دي الله رب العزت دې احکاماتو مطابق ولا. کله چې انسان زندگی دي الله رب العزت دې احکاماتو مطابق او د الله رب العزت لپاره هر عمل سه بیا په هغه عمل هغه زندگی د انسان لپاره د نجات او د کامیابی ذریعہ ګرځي. کوم عمل کوم کار چې د الله رب العزت د رضا لپاره نه سه، هغه که حکومت ته، هغه که زندگی ده، هغه که اولاد ده، هغه که مال ده چې د الله رب العزت د رضا لپاره نه، هغه مال، هغه حکومت، هغه سربراهی، هغه دست قدرت چې د حاصل شوی، هغه اولاد د دغه انسان لپاره به د هلاکت او د تباہی ذریعہ ګرځي. صالح علیہ الصلوۃ والسلام او د صالح علیہ الصلوۃ والسلام قوم سے اللہ رب العزت پور سر ہلاک، لیکن په کلی کې صالح علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوا، اللہ رب العزت نجات ورک. وجد وس صالح علیہ الصلوۃ والسلام زندگی دغه د الله رب العزت د منشا مطابق و، د الله رب العزت د رضا مطابق و، د الله رب العزت د رضا لپاره زندگی و. قوم سرکش و د الله رب العزت په مخالفت کې زندگی تیرول. د الله رب العزت د احکامات او باغیانو قوم الله رب العزت هلاک او صالح علیہ الصلوۃ والسلام ته الله رب العزت نجات ورک. نو کوم انسان سے خپل عمل کې دی الله رب العزت رضا تلاش کړه او عمل هغه کار دی الله رب العزت دی رضا لپاره وکړي، هغه عمل به د لپاره د نجات ذریعہ ګرځي. کوم انسان سے خپل عمل دی الله رب العزت دی رضا لپاره نو، خواهشات نفسانیه یې به پر کول، دغه انسان لپاره به اگر که دغه نعمت ظاهری سبب د کامیابی لپاره ده، لیکن دغه ظاهری کامیابی وال سبب الله رب العزت د انسان لپاره د رسوایی، د ذلت او د تباہی ذریعہ ګرځي. نو په دې آیت کې الله رب العزت اصول بیان کړی دی چې کامیاب انسان هغه څوک ده من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، چې د خپل نفس د الله رب العزت د رضا لپاره پیش دایسه کوم کار کی، دایسه کوم عمل کی، هغه کې د الله رب العزت رضا غرض یا الله رب العزت راضی کوي، هغه عمل خالص دی الله رب العزت د رضا لپاره. بیا و د عمل په وجه سره الله رب العزت فرمای ما رضا د شامل سی، د ما رضا به ته ملاو سی، د ما د رضا په وجه سره به ته کامیابی ورکو. کوم انسان سے عمل، کوم انسان سے کار دی الله رب العزت لپاره ونکو، هغه کار اگر کا ډیر د کامیابی والکاری و ظاهری سترګو باندې انسان ته کامیاب ښکاریږي، هغه کار د انسان لپاره د هلاکت او د تباہی ذریعہ ګرځي. نو محترم اورونو، کامیاب انسان هغه ده چې د خپل زندگی دی الله رب العزت د احکاماتو مطابق تیر کړل او په خپل زندگی کې الله رب العزت راضی کړ او په هر عمل کې د الله رب العزت رضا ولټول، هغه انسان کامیاب ده. کوم انسان
چې په خپل عمل کې دی الله رب العزت پلټنه ونه کړه، الله رب العزت راضي لکه په ژوندۍ کې او دی الله رب العزت رضا لپاره خپل عمل ونه کړ، هغه عمل به د انسان لپاره د هلاکت ذریعہ ګرځي. الله رب العزت یا ولماته بیا تاسو ټول ته په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.